نن به موږ کوو MS آفس لیکچر نمبر 2 MS آفس 2010 لیکچر نمبر 2 اولو به ورډ اوپن کیږي څنګه سٹارټ بٹن به کلیک کوو دلته به راشو MS ورډ 2010 د دې ځای نه اوپن کیږي او شارټ کټ یې دی د کیبورډ نه وینډو بٹن پلس آر چې پریس کړئ نو وین ورډ به دلته ولیکئ دلته به WINWORD وین ورډ به ولیکئ او اوکې به کوئ نو MS ورډ پروګرام به تاسو سره اوپن شي که تاسو ایکسل اوپن کوئ نو وینډو آر رن کې ورته دا د رن شارټ کټ دی کوم کمانډ چې تاسو سرچ کوئ دا د وینډو آر چې کوم دی دا د رن شارټ کټ دی که نه نو دغه ځای نه تاسو هر یو پروګرام اوپن کولی شئ نن به راځو انزرټ ټیب به موږ کوو انزرټ ټیب کې دی فار ایگزامپل موږ سره دا نوټس دي دا نوټس موږ لیکلي نو دې له موږ یو نوټسو دپاره کور پیج جوړو نو دلته به د آن سره به کلیک وکړو پهلا آپشن دی په انزرټ کې کور پیج څنګه چې د کاپۍ یو کور پیج د نوټس وي تاسې بل څه کور پیج جوړول غواړئ که نه نو دل سره موږ سره دلته تیارې ماډلې دي په کور پیج به کلیک کړو دا د کور پیج جوړې شوي ماډلې دي چې کوم یو ماډل ستاسو خوښي هغه باندې کلیک کوئ هغه کور پیج ورته ډیزاین فار ایگزامپل زه دا کلیک کوم دا یو کور پیج ما سره راغلی کو دا هم نه خوښ دا کور پیج نو تاسو دا سلیکټ کړئ او ډیلیټ یې کړئ بل کور پیج به څنګه راولئ په دغه کور پیج به کلیک کړئ فار ایگزامپل دا کور پیج تاسو خوښي نو ټایپ د ډاکومنټ ټایټل دا نوټس د څه باره کې لیکي فار ایگزامپل کمپیوټر نوټس لیکم په کوم ایئر کې دی لیکلي 2022 کې سب ټایټل ورکې د چا نوم د چا نایاب نوټس دي فرض کا کم یو نوم ته سب ټایټل کې ورکې چې هر څه نوم ته ورکولی شي فار ایگزامپل ABC چې ستا خپل مرضي ده چې څه نوم باندې سلیکټ کړې او نور هم ورته دلته خپل لیکل کولی شي ابسټریک ورته ته نور هم خپل یو ټایټل ورکولی شي نو دا د کور پیج په پرنټ کې به دا بیل پرنټ کېږي او کور پیج به پرنټ کېږي دې نه پس دی موږ سره بلینک پیج وایي خالي پیج ته فار ایگزامپل تا نوټس لیکلي په دې نوټسو کې موږ نه دلته د لوک سره څه لیکل پاتې شو او باقي زموږ نوټس چې کوم دي هغه پوره شوي دي نو د لږ ځای کې به لیکل بیا موږ څنګه کوو نو د دې لپاره به یو خالي پیج ضرورت وي خالي پیج به موږ څنګه راولو بلینک پیج باندې به کلیک کوو موږ سره به یو خالي پیج راشي دا وګورئ که نه تاسو سره یو خالي پیج راغلی دا ځان له یو پیج دی کنټرول زد سره دا واپس کیږي انډو شارټ کټ ته واپسی چې یو ډاکومنټ تاسو نه ډیلیټ شي نو کنټرول زد سره هغه واپس راځي دینه بعد د موږ سره پیج بریک هغه فار ایگزامپل تاسو سره یو لیکلی هغه ته نیم لیکل یو پیج ته اړه پیج بریک کول غواړي چې دا زما دا نیم لیکل په بل پیج راشي کو دلته تاسو پیج بریک کول غواړئ نو دلته په پیج بریک کلیک کړئ نیم لیکل په یو پیج پاتې شي نیم لیکل په بل پیج پاتې شي فار ایگزامپل که دلته بریک کول غواړئ پیج دا نیم لیکل به بره پاتې شي نیم لیکل به بل پیج ته واوړي نو دا موږ سره پیج ګروپ و دې نه بعد دی موږ سره ټیبل تاسو څو دوه کالمې جوړوئ ستاسو مرضي ده 3 کالمې 4 کالمې 5 کالمې چې کوم ټیبل تاسو ډیزاین کولی شئ د دې ځای نه تاسو ټیبل ډیزاین کولی شئ
ټیب سره دا بل سیل ته وړي کوم چې بله خانۍ هغې ته دا ټیب د کیبورډ کې ټیب بټن ده هغې سره بلې خانې ته ټرانسفر کیږي په ټیبل کې موږ سره یو بل آپشن دی انسرټ ټیبل تاسو په یو خانه کې ټیبل انسرټ کولی شئ فار ایگزامپل زه یو زما دا نه دی خوښه خپلې مرضۍ یو ټیبل ډرا کول غواړم انسرټ ټیبل باندې به کلیک کوئ دلته څومره کالم پکار دي 20 100 روم پکار دي 30 نو دا به تاسو له درکړي 30 رو 20 کالم یو خپل ټیبل ډایرکټ هم تاسو ډیزاین کولی شئ بغیر د سوچه دا تاسو یو ټیبل دی دا په خپله ډرا کوم انسرټ ټیبل سره دا تاسو ډایرکټ نمبرینګ ورکولی شئ چې څومره تاسو ته پکار وي دې نه بعد دی موږ سره په ټیبل کې یو بل آپشن دی ډرا ټیبل تاسو یو ټیبل هم جوړولی شئ په پنسل باندې ډرا ټیبل دا لاین به اتوماتیکلی سید راځي د کیبورډ نه به تاسو به کلیک بټن ونیسئ کلیک چې کوم تاسو سره رایټ کلیک یې که نه کلیک بټن به تاسو یو رایټ یو کلیک نو کلیک بټن به په هغه ځای ودروئ په کوم ځای باندې چې تاسو لاین ډرا کوئ کلیک هم پریس کو لاین به اتوماتیکلی سیده دا لاین چې کوم دی دا کوږ نه دا تاسو د خپلې مرضي رو او کالم جوړولی شئ کلیک بټن پریس کړئ لاین به اتوماتیک سیده راځي دې نه بعد دی موږ سره په ټیبل کې یو بل آپشن دی په ټیبل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دا آپشن هله کار کوي دا چې یو نوټس تاسو ولیکئ او په هغې باندې ټیبل اپلای کوئ نو دا موږ سره دا آپشن هله کار کوي فار ایگزامپل ما سره دا نوټس دي نو دلته به انسرټ ته راشئ دا به سلیکټ کړئ لیکل چې کوم نوټس تاسو دي هغه به ورته اول سلیکټ کوئ چې کوم کمانډ کار نه کوي ډایرکټ هغې دپاره تاسو سلیکشن کوئ ټیبل ته به راشو کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دا آپشن اوس موږ سره آن و وختي اف و موږ لیکل نو سلیکټ کړي موږ چې کوم نوټس لیکلي هغه موږ نو سلیکټ کړل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل اوس تاسو مرضي ده 100 نمبر 100 کالم یې ورکوئ 100 رو ورکوئ فار ایگزامپل 1 کالم سلیکټ شو یو کالم موږ دې له ورکو 2 کالم یې ورکوئ 3 ورکوئ 4 ورکوئ کوم چې روز دي که نه کوم کالم روز د دغه ځای نه ډایرکټ کولی تاسو کنورټ کولی شئ دې نه بعد موږ سره دی په ټیبل کې ایکسل شیټ هم تاسو دې کې راوستئ ورډ ته یو ایکسل شیټ هم راځي اتوماتیک تاسو پکې انټري کولی شئ دا تاسو سره راغلی ایکسل دا ایکسل کمانډ دی دا تاسو سره ایکسل دی او ورډ کې تاسو ایکسل هم راوستی شئ په ټیبل کې دی دې نه بعد په ورډ کې ایکسل شیټ هم راځي کویک ټیبل دا کلندر هم تاسو سره په ټیبل کې شته یو کلندر ډیزاین کوئ نو تاسو سره دلته په کوم یو تاسو کوم ماډل خوښ وي هغه ماډل راواله دا تاسو سره د خپلې مرضۍ یو ټیبل هم جوړولی شئ